نن 11 تاریخ او د هفتې ورځ ده او دا مهال مونږ حیدر مومن هومیوپاتیک جنرال هاسپټل پیښور ښار کې موجود یو. څنګه چې تاسو ته معلومه ده زموږ د هسپتال چې کوم نمبرز دي د اپوینټمنټ د بیمارانو دپاره کومې نمبرز مونږ ورکوو هغه د میاشتې په 11 تاریخ باندې او د میاشتې په 26 تاریخ باندې ورکولی کېږي او تاسو لیدی شئ په دغه ویډیو کې چې نن زموږ د بیمارانو ته کوم د نمبر ورکولو ورځ ده. مختلفو علاقو نه خلک را روان دی او دلته لاس په لاس ځان ته نمبر اخلي او د هغې نه بعد هغې ته ټایم ښودلی کېږي ورځ تاریخ ورته ښودلی کېږي او د هغې مطابق به هغه بیماران بیا راځي. دې کې داسې بیماران شته دي چې هغه د لرې ځای دي هغې راتللی نه شي نو هغې موبایل نمبر باندې کال وکړي 0333 اوه څلور باندې کال وکړي یا په دې بل نمبر باندې 0300 21 باندې کال وکړي خپل ځان دپاره نمبر واخلي. موږ بار بار دغه یو ریکویسټ کوو چې مونږ په واتساپ باندې نمبر نه ورکوو که تاسو کې څوک هم نمبر اخیستل غواړي ډایرکټ به کال را ملو کي څنګه چې یو ساده کال مونږ یو بل ته ملاوو داسې کال به را ملاوو یو نمبر به ځان ته اخلي. په دې کې دغه یو ډېر امپورټنټ خبره د اکثر خلک کال را ملو کي چېرې زموږ نمبر نه ملاویږي نو په دې وجه باندې موږ واتساپ باندې کال ملو کړی دی نو موږ بار بار دا خبره کوو چې خیر د لږ انتظار وکړئ لږ کوشش وکړئ ټرای کوئ نمبر به ملاویږي. دا ضروري نه ده چې مطلب یې تاسو بس په یو ټایم باندې ونښتلی په یو ټایم باندې به نمبر ملاویږي. سهار د 9 بجو نه واله تر د مازدیګر د 5 بجو پورې تاسو کال ملاولی شئ او د خپل بیمار دپاره نمبر اخیستی شئ. څنګه چې نن ورځ د هفتې خو ده خو نن تاریخ 11 دی نو په دې تاریخ باندې مونږ کوم نمبر ورکو نو در روان 15 تاریخ نه واله تر در روان 13 تاریخ پورې دغه ځای کې نمبر ورکولی کېږي او د هغې مطابق بیمار ته مونږ ویلي وي ته دې ټایم له راشه ته دې ټایم له راشه چې څومره بیماران دي د هغې دپاره به نمبر اخلئ. د دې نه علاوه که تاسو بیمار ته نمبر نه وي اخیستی نو د کور نه ځان سره هغه بیمار د چم گاونډ بیمار شلو یا رشته دار شلو ځان سره مه را روانوئ ولې چې دلته مونږ چې څومره کسانو ته نمبر ورکړي وي هغې بیماران مونږ ګورو ایکسټرا بیماران په دې وجه باندې مونږ نه ګورو چې مونږ د خپل وخت تقسیم کړی وي او مونږ ته دا لګیږي چې د ماسخوتن د 9 بجو پورې مونږ دومره بیماران کتی شو د دې نه زیات بیماران مونږ نه شو کتلی. نو ښه خبره داره تاسو د خپل بیمار دپاره نمبر والئ او د هغې نه بعد وزټ وکئ ستاسو دپاره به هم بهتره وي زموږ دپاره به هم بهتره وي. مهرباني.